لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر والے سره خبر شروع. تفسیر و تعویل داغه د متأخرینو د فرق ببنا تفسیرهم دو قسم شیو، چونکه تفسیر ویل کېده د قرآن د یو آیت تشریح وضاحت په نقل سره، او تعویل ویل کېده په درایت عقل و ربیت سره. نو په دې بنیاد تفسیرم دو قسمه شو، یو ته تفسیر بالمعصور وی او دویم ته تفسیر بالرای یعنی بالاجتهاد. بالرای دو قسمه، یو بالرای محمود چې د عربیت د اصولو شرایطو پرانا کی، او د هغې دپاره څوارلس علوم تقریبا علما خولیو چې د هغې پرانا کی. دا به تفسیر بالرای محمودی. دویم تفسیر بالرای مضموم چې د دغې اصولو نه ہٹ کر د دې نه خلاف صرف په خپل خواهش او محض رای باندې، نو د هغې نه منع راغلی وه احادیثو کې. بیا د تفسیر بالرای محمود یو څو تفسیرونه به طور نمونه و د تفسیر بالرای لکه کشاف. بیا غیر معتبر تفسیرونه هم ګڼ دي، د هغې سفرس دلته مونږ لیکلی دی لڼ، لکه تفسیر د جبائی، تفسیر زمخشری، مقاتل، سودی، کلبی. دا غیر معتبر تفسیرونه دي. دغه رنګ په تفسیرونو کې روح البیان، یو روح المانی دی بل روح البیان، دا کمزور دی. دا رنګ تفسیر حسینی، دا قسم تفاسیر دا غیر معتبری. اوس یو بل عنوان تفسیر والے سره د تفسیر ارتقا. دا تفسیر د کومو مراحلو نه تیر شوی دی چې اوس دا موجوده شکل دی د دې ارتقا سره. نو اول تفسیر په عهد رسالت، عهد نبوی د نبی علیہ السلام زمانه کې. نو خدا دی چې نبی علیہ السلام باندې الله رب العزت قرآن نازل کړی دی، او د قرآن اولنی معلم و شارح نبی علیہ السلام دی. د پیغمبر کار دا و چې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس. تبیان د نبوي ذمہدارونه یو اهم ذمہداری و د پیغمبر. تشریح به کوي، تبیان به کوي. نو دغه تبیان تشریح وضاحت پیغمبر کار دی، او نبی علیہ السلام دغه تشریح کړی دی. دا د قرآن اولنی تفسیر شو چې هغه د احادیثو په کتابونو کې موجود دی، او باقاعده
د حدیث کتابونو کې کتاب التفسیر وی، لکه کتاب التفسیر د بخاری، ابواب التفسیر د ترمذی. دیو جن که یو سړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر په یو ځای باندې د حدیثونو کتل غواړي، ناغه د بخاری کتاب التفسیر او د ترمذی ابواب التفسیر وګوري. دغه رنګ صحابه کرامو ته کله ضرورت پیښ شوی دی د یو آیت اشکال له اجمال له دغه د تفسیر او دفع اشکال لپاره صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته رجوع کړی او نبی علیہ السلام دغه اجمال تفصیل کړی دی یا د اشکال جواب کړی دی. ډیر مثالونه نو دغه د نبی علیہ السلام تفسیر شو، یہ از خود کړی دی قول سره، یہ از خود کړی دی فعل سره، یا صحابه کرامو ته فهم کې اشکال اجمال راغلی دی، یا صحابه کرامو باندې چا اعتراض کړی قرآن حوالې سره، نو ای نبی علیہ السلام ته رجوع کړی دی او نبی علیہ السلام جواب ورکړی. نو دا د تفسیر اول زمانہ ده د نبی علیہ السلام چې تفسیر وجود تراغه د قرآن او اول مفسر نبی علیہ السلام. دا غین بعد بیا تفسیر په عهد صحابه کې دا دویم عهد، دا دویمه مرحله ده د ارتقا د تفسیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خو اخذ د قرآن د تفسیر صحابه کړو. نبی علیہ السلام وفات نه بعد فتوحاتو دایره وسیع شوه، ملک وسیع شو، عجم هم د اسلامی ریاست ایسه شوه. څومره چې وسعت راته او زمانه بدلیده، نوی نوی صورتونو مسئلې مخې ته راغلې، د هغې دپاره ضروري وه چې د قرآن په آیاتونو کې غور فکر وکړی شي او احکام راویستی شي. نو یقیني چې صحابه کرامو نبی علیہ السلام نه فهم د قرآن اغستی دی او بیا بلا واسطه د نبی علیہ السلام شاگردان دي تفسیر او قرآن. صحابه بل واسطه دي، بل واسطه دا چې کشرانو د مشرانو صحابو نه زده کړه. ابن عباس ته رضی الله عنه نو لوی مفسر دی، خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د تفسیر حوالې سره ډېره کم اورېدل کړي. عمر یې دومره نو د چې څومره د تفسیر حوالې سره جمع کړې ده ویلې ده یا احادیث جمع کړي دي، نو دا د دې مشرانو صحابو نه دي. خپل وی عمر رضی الله عنه سر په سفرو کې مجلسونو کې دارنګ د نورو صحابه کرامو مشرانو سره ابو هریره رضی الله عنه دي سره نه دای نه بیا خاص کړي. نو دا صحابه کرامو بل واسطه یا بلا واسطه. اوس شرطم چې چاته سم مسله پیښه شوې ده د قرآن حوالې سره، نو خلکو صحابو ته رجوع کړی ده. صحابه دویم نمبر باندې معلمین او شارحین او مفسرین د قرآن. صحابه خو ډیر دي، خو په دې کې هغه صحابه چې هغوی ته په تفسیر کې ډیر لوی مقام ملو دی، مفسرینو غټ، نو هغه یو څو دي. اول خو خلفای اربعه، دا څلور واړه د قرآن لوی مفسرین. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مفسر، د ده د خاندان دا خصوصیت دی چې درې پشته پورې صحابه کرام، پلار ابو قحافه رضی الله عنه د ابوبکر صدیق والده، بیا خپل ابوبکر صدیق سره د ښځې، او بیا دریم نمبر د ابوبکر صدیق اولاد. درې پشته دا صرف د ابوبکر صدیق د خاندان خصوصیت، درې پشته صحابه دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل نوم عبدالله او تقریبا هجرت نه 51 سال مخکې پیدا ده.
او په 11 هجری کې خلیفه شوی دی. 14 هجری کې وفات ته تقریبا 2 کاله 3 میاشتې او 15 ورځې د هغه ټول دور خلافت قلیل مدت بیا وفات شو. نو دا لوی مفسر دی. دریم عمر فاروق رضی الله عنه دی. پلار نوم خطاب دی، قریشي عدوي دی. دا ټول قریشیان دي، 4 خلافه. خو بیا قریشو کې دننه خیلونو قبیلې وي. نو ابوبکر صدیق هغه تیمی دی، قریشو کې تیمی، او عمر رضی الله عنه عدوي دی، د پکې شاخونه دي قریشو. د 40 سال مخکې هجرت نه پیدا دی، او بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه بعد خلیفه شوی دی، او اول امیر المؤمنین خطاب د تور کړی شوی دی. مخکې مونږ چرته واقع ویلو 13 هجری کې چې کله ابوبکر صدیق وفات شو نو د خلیفه شو. نو دا دویم مفسر د صحابه کې. دریم سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه ذو النورین دی، او امیه دی، قریشو کې د امیو خاندان نه دی. هجرت نه 47 سال مخکې پیدا دی، مطلب د ابوبکر نه مشر دی، دغه نه عمر نه، او ابوبکر صدیق نه کشر دی. د بیا دریم نمبر خلیفه عمر رضی الله عنه چې کله 23 هجری کې شهید شو نو د خلیفه شو. 82 سال عمر کې بیا د هم شهید شوی. دریم مفسر سلورم سیدنا علی مرتضی دی رضی الله عنه، د ابو طالب زوی د هاشمی دی. قریشو کې بنو هاشمونه دی، نبی علیہ السلام هم هاشمی تر زوی دی. 23 سال مخکې هجرت نه پیدا دی، یا کشر دی. او 35 کې چې کله عثمان رضی الله عنه شهید شو نو د خلیفه شو. او بیا د هم چې دی نو شهید شوی دی. خدا 4 خلفا دا مفسرین خودی کې بیا سیوطی لیکلی دی اتقان کی. اما الخلفاء فاکثر من روى عنه منهم علي بن ابي طالب وروايه عن ثلاثه نظره جدا وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم. 4 مفسرین خود تفسیر والے سره په دې 4 کې زیات نقل بیا د علي رضی الله عنه نه دی. دا وجه دا ده یوا د ویل ده چې زر وفات شو کنه. علی رضی الله عنه ډېر وخت پورې دی، اخیری دی. او دقه د خلافت ترتیب دی، عند اللام ترتیب دا دی. موی که چرته علی خلیفه وی نو د خلافت چې ختمیده نو منځ کې د 3 صحابه به وفات شي. ای نمبر نه رات. نو ترتیب د خلافت اصل کې د الله د طرف نه دی. ابوبکر صدیق دغه عمر او خلیفه شو، 13 شو، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، بیا د علی نمبر را دی. په دې 3 کې عمر نه اخره پورې پاتې دی ځکه کشر دی. نو دیو جنا د تفسیر مخکې خور شوی. او دویم اصل وجه دا ده چې دا مخکې خلفا چې دوی ته د روایت حدیث او د تفسیر درس تدریس موقع کما میلو شوی ده، بلکې پنیش برابر. ځکه د نبی علیہ السلام زمانه کې ابوبکر صدیق دی، او چې څنګه نبی علیہ السلام وفات کیږي د خلیفه کی، او بیا 2 کاله د خلیفه دی. نه خو نظم و نسق کې اخته دی، هغه درس تدریس وکړي. اته درس تدریس مکمل ونه شو، ځکه د ابوبکر صدیق نه حدیث هم کم نقل دي او تفسیر کې ته اقوال هم کم نقل. علم د هغه سړي خوريږي چې هغه درس تدریس مکمل وشي. نه ته مکمل ونه شو د نظم نسق وجه.
عمر رضی الله عنه ابو بکر سره هم اهم وزیر دی او چې د هغه د وفات نه بعد دی په خلافت راغی نو دی تقریبا 10 کاله خلیفه دی. هغه خلافت کې مصروف دی. هغه درس تدریس څنګه وکړي؟ دې وجه نه روایت حدیث ته کم دی، تفسیر ته کم نقل. ورپسې عثمان رضی الله عنه دی نو هغه نه قدرې بیا زیات دي. وجه دا ده چې کله د هغې خلافتونه دي دی خو فارغ دی که نه، ذمهداری به وی خو هغه د ټول خلافت ذمهداري نه وه. او علی رضی الله عنه ته خو دا ټوله موده د خلیفه کېدو پورې دا مدت د درس تدریس روایت حدیث دپاره میلاو شوی ده. د خلافت بوج پې نشته. چې کله خلیفه شو نو بیا پې بوج راغی، نو بیا انتظامی کار کې مصروف شو، نو دا مدت دته ډېر میلاو شو د درس تدریس د روایت حدیث او تفسیر. نو ځکه سیوطي وایي چې په دې ټولو کې زیات نقل روایات تفسیر په خلفای اربعو کې د علی رضی الله عنه نه دي او د دې درو نه کم دي. دا وجه وه چې علی رضی الله عنه به وی اتقان نقل کړي دي دا چې علی رضی الله عنه وی سلونی فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبالليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. مانا تپوس کوئ س خبری زبتا استوئم علم والیز او دا قرآن دا کتاب الله بارا کې تپوس کوئ. قسم په الله د الله په کتاب کې داسې آیت نشته چې د هغې ماته علم ني. د شپې نازل دی، د ورځې نازل دی، په سمه کې نازل دی، په غر کې نازل دی، ما سره د قرآن علم شته. نو دی لوی مفسر دی علی رضی الله عنه. دی بیا اسانید دي په کم کم سند ته نقل دي، نو هغه سندونه مونږ دلته یو دوه درې خولي. بل صحابي سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی. ابو عبدالرحمن کونیه داغه سړی دی چې اولې قرآن په حرم کې لوستلی او والی شوی و، قرآن ویلی و. صحابه کرامو یو ورځ ناستو گپ شپ یې لګو، هلکه نن به دا قرآن به څوک ووایي د مکې والا د سردارانو په وړاندې؟ د وی زه به ووایم. نو دی لاړو سوره رحمان یې ووی. نو بس مشرکین سرداران ناستو مخې ته سپېړه ایستی وه، دله سپېړه ورکړی وه. دا ولني علي صحابي دی چې حرم کې قرآن اورولی و. د نبی علیه السلام خاص خادم دی، دونه قریبي خادم و چې ابو موسی اشعري رضی الله عنه وی چې مونږ کله مدینې ته رالو او یمن نه نوي نوي مهاجرو، نو مونږ وی جوړې د عبدالله ابن مسعود او د مور د نبی علیه السلام د خاندان خلق دی. ولی مونږ ځکه وی چې د عبدالله ابن مسعود او د مور ډېره د نبی علیه السلام کره تله راتلل، نو موږ جوړې دا به د خاندان سړی دونه قربت و نبی علیه، حالانکه خاندان نه دی، خدا و خادم خاص. د نبی علیه السلام نه پس دی کوفی ته تللی و. نو هلته کوفه کې د علم خور شوی دی، د هغې به وروستو بیان راشي. عثمان رضی الله عنه دور کې واپس راغلی مدینې ته او بیا 60 سال عمر کې وفات شوی. نبی علیہ السلام فرمایلیو استقرأ القرآن من 4، قرآن کی ازده کوئے سلورو کسان نه ازده کی. من عبدالله ابن مسعود و سالم مولا ابی حذیفہ و ابی ابن کعب و معاذ ابن جبل. سلور کسان قرآن کی ازده کوئے. عبدالله ابن مسعود نه ازده کوئے، سالم رضی اللہ عنہ نه ازده کوئے چې دا ابو حذیفہ آزاد کرده غلام. سالم دا غلام ډیر کمزور ہے، وجود نه تکتور نره وچکړس، بازار کې خرڅېده غلامانو کې څو ورځې بازار کې و چا غشتنه. نو ابو حذیفه به چرته ورغی نو ده واغش ری وسکورد. خو کمال والا سړی قرآن لوی عالم. او عمر رضی الله عنه چې کله والی شو او مرض وفات کېو، نو هغه ارمان کړی و سالم نن جمدی وی
نو ما به د هغه دپاره وصیت کړی چې زما نه بعد به خلیفه سالمي لوی عالم. ځکه دوی مقام دی چې پیغمبر وایي دې څلورو نه زده کړئ، نو یو پکې څوک یادوي سالم، او ډېر لوی مقام دی د قرآن لوی قاري لوی عالم. یو ورځ نبی علیه السلام ام المؤمنین تلې وه مور کره پلار کره که نه زنانه ځي مور پلار کره نږدې کورونو، نو تلې ده د شپې لږ ناوخته راله خپل وخت نه. نبی علیه السلام ورته ویې ولې ناوخته شو؟ هوی زه داسې په وخت راووتم پلار کور نه، خو په دې کوڅو کې راتلمه، کوڅې وې کوڅو کې خپل کور ته، نو په دې کوڅو کې یو کور نه د قرآن تلاوت آواز رات. قرآن دونه ښکلی ویلی کېده چې زه ورته بار کوڅه کې ودرېدم. نبی علیه السلام ته یې ښه ته راځه دا کم کور دی او څوک دی؟ ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نبی علیه السلام را روان شو، راتلل او کور ته راغلل ودرېدل. هغه د ابو حذیفه کور و او دی غلام دی، دننه قرآن وی. نبی علیه السلام ورته غوږ کېښو چې قرآن یې واورېد، نو نبی علیه السلام وی دا خو سالم دی، وی پیژن اواز پیژني سړی د ملګري، نو دا سالم. نو نبی علیه السلام وی الحمدلله الذي جعل فی امتی مثل هذا، حمدونه شکرونه الله لدی چې زما په امت کې داسې ښایسته قاریان هم پیدا کړي د قرآن. نو دا هغه سالم رضی الله عنه لوی مقام دی دم. او بل ابی ابن کعب دی رضی الله تعالی عنه، دا لوی قاریو، دغه صحابي دی چې سورت بینه نازله شوی، بخاری کی راځي او نور احادیث کتابونو کې. نبی علیہ السلام دی راغوس ورته راشي قرآن نازل شوی دی سورت بینه، جبریل راغلی و او هغه وایي چې الله رب العزت وایي چې ابی ته ووایه چې دا سورت ولولي په خپل اواز. څونه لوی خبره، الله وایي ابی ته ووایه چې دا قرآن ووایي. نو ورته یا رسول الله اسمانی ربی، رب زما نوم اغشته دی وی او ستا نوم یې اغشته وی جړل چې لکه زما ما ته وګوره د الله تذکره. نو دا هم ډېر لوی قاري. او بیا معاذ بن جبل، نو دا خدای دی مشهور صحابي، لوی سړی، لوی فقیه او لوی عالم. نو دا نوجوانو عمر نه کم دی، خدا دا چې علم فضل ولا الله ورکړی معاذ بن جبل. نو دا څلور کسان نبی علیه السلام یاد کړي دوی نه قرآن واخلی زده کړي. او د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک هم یو خبره مخکې تیره شوې علوم القرآن ابتدا کې چې هغه ویلي والذي لا اله غیره ما نزلت آیة فی کتاب الله الا وانا اعلم. قرآن کې کوم آیات ته ما ته معلوم فیما نزلت وعین نزلت ولو اعلم مکان احد اعلم بکتاب الله منی تنال المطایا لا تیتوه. وی که ما ته پته ولګي چې یو سړی زمانه د الله په کتاب ښه پوهېږي او هغې ته سورلي رسېدی شي، نو زه به خامخا ورغلم چې ما ته پته ولګي چې ما نه څوک ښه پوهېږي، نو هغه نه به علم حاصلوم. نو عبدالله مسعود لوی عالم دی د قرآن او فقیه هم دی، صحابه کرامو کې فقهاو کې هم دی، هم مفسر دی هم فقیه. عبدالله ابن مسعود دارنګ معاذ بن جبل هم فقیه هم دی او دارنګ مفسر هم دی. دا اسانید مونږ ذکر کړي دي چې په دې سندونو دنه نقل د تفسیر کی. شپږم صحابي سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، دا د نبی علیہ السلام د تره زوی دی او دا هاشمی دی قریشی. هجرت نه 3 کاله مخکې پیدا شوی دی، کشر او حبر الامت وتوي، امت کې لوی عالم، ترجمان القرآن ورتوي، دا لقب وته ورکړي. وروسته بیا
طائف کې پاتې کېده، هلته وفات شوی دی. علامه زرکشی برهان کې وایي چې وقد كانت الصحابة علماء كل منهم مخصوص بنوع من العلم. صحابه کرام ټول مولیانو علماء. دا خبره صحیح نه ده کوم چې کله کله تبلیغیان کې صحابه کرام ټول عالمان وي. نو ولې نو ټولو دا منو چې ټول مجتهدین، ټول فقها، ټول محدثین، ټول مفسرین نو نور علم خو خامخی چې علم نشته نو د اتباع د اقتدا څنګه لایق شو چې صحابه کرام پس اتباع کیدی شي. علم شته، دا چې هر یو مجتهد نه دی، هر یو محدث نه دی، هر یو فقیه نه دی، هر یو مفسر نه دی. دا خاص تخصص د هر چا نشته، د بعضو دی او نور خو علما ټول دی په دین پوهي. خدا دا وی منهم مخصوص بنوع من العلم. بیا داوا چې بعض صحابه کرامو ته الله رب العزت بعض خاص قسم علم کې خصوصیت ورکړی دی. لکه هغې خولی وی که علین بالقضا، نا مفسر هم دی، نه چې نه دی، مفسر هم دی، تفسیر کې هم راغی. دارنګ خلیفه هم دی، یعنی قائد هم دی، قیادت صلاحیت هم بگی. ځکه دا کم صحابه چې په خلافت راغلی داسې دي قائدین هم دی. خدا دا چې یو خاص خصوصیت دا چې بالقضا دی، قضا کې مشو، قضا باندې ډېر مشق. وجه دا وه چې دا وروسته څونه خلفا دي دنه مخکې که نه د دې په دورونو کې خامخا دی په عهده او کني په قضا پاتې شوی. نو قضا کې مهارت و قضا یې کولی شو. و زید بالفرائض، زید رضی الله عنه چې و هغه په علم فرائض کې ډېر مشهور، میراث باندې ډېر ماهر و. ماهر دا نه چې اوس بل چاله میراث نه ورته، نور لم ورته خدای پکې ماهر. او معاذ بالحلال والحرام، دی فقیه دی که نه، نو په حلال و حرامو ډېر پوهه دی. و ابی بالقرات، ابی په قرات کې تخصص لره. خو دا دا چې دا ټول لوی لوی مقام لري په یو فن کې. خو فلم یسم احد منهم بحرا الا عبدالله ابن مسعود لاختصاصهم دونهم بالتبصیر و علم التاویل. خو حبر او بحر بل چاته نه دی ویلی شوی، هغه صرف عبدالله ابن مسعود ته ویلی شوی، عبدالله ابن عباس ته ویلی شوی چې دی په دوی کې بحر او حبر دی، حبر الامه. ځکه د بیا په تفسیر او علم تعویل کې د نورو په نسبت ډېر غټ مقام دی. تفسیر کې لوی مقام، ترجمان القرآن او حبر الامه او بحر. د هغې اصل وجه د نبی علیه السلام هغه دعا ده، اللهم علمه التعویل، هغه خبره. نو په تفسیر کې بیا د ډېر لوی مقام، د ډېر اسانید دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په کومو سندونو باندې تفسیر نقل کیږي، نو هغه اسانید موخولي دي. البته اسانید چې سړی وایي وخت لګي بس دغه کې شته، او په هغه اسانید بیا مو خبره هم کړې ده چې کوم سند قابل اعتماد دی کوم نه دی. خاص کر عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته یو تفسیر منسوب دی مشهور چې هغې ته ویل کیږي تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. په دې نوم باندې دا چاپ تنویر المقباس. دا تنویر المقباس دی، بعض خلق دی ته تنویر المقیاس وایي، دا غلط دی. مقیاس معنم نه جوړیږي نه سمیږي. تنویر المقباس، مقباس اصل نه دی، اقتباس کول. تنویر المقباس او وزن ابن عباس سره د هغې نه جوړیږي که نه. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، اوس تنویر المقیاس نه چې برابریږي، نو دا تنویر المقباس دی. بهرحال دا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته منسوب دی. دې کې عبدالله ابن عباس دې کې
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیری اقوال را جمع دی، هر آیات او هر صورت دلان را جمع کړي دی، مجموعه ده. دا مطلب نه چې دا ابن عباس رضی الله عنه لیکلی دی، نه تاسې اوس تفسیرونه میلاویږي چېرته بره وګورئ وخیږئ پراته دي موږ سره. تفسیر ابن مسعود نو دا هغه نه دی لیکلی، دا وروسته د هغه مرویات را جمع کړي شوي، وروسته یو عالم را جمع کړي. دارنګ تفسیر پروت دی موږ سره حسن بصري، هغه نه دی لیکلی، خو د هغه د تفسیر اقوال چېرته یو کس را جمع کړي، نه څه جوړ شي، د هغه عالم په نوم تفسیر جوړ شي. نو ابن عباس، ابن مسعود وغیرہ چې کم تفسیرونه ملاویږي نو دا څه دي وروستو خلکو جمع کړي. نو تفسیر ابن عباس هم وروستو جمع شوی تفسیر دی. جمع کړی چا دی؟ جمع کړی دا اصل کې فیروز آبادی دی، فیروز آبادی، مجز الدین فیروز آبادی. شافی المسلک دی. دا قاموس المحیط چی لیکلی دی، قاموس د لغت کتاب دی که صاحب قاموس، دا اصل د جمع کړی دا. نو دا سړی هم با اعتماده سړی دی، دا نه چې کمزورې سړی دی. خو ده چې په دې تفسیر ابن عباس کې د ابن عباس رضی الله عنه کم اقوال را نقل کړي دي، نو هغې په روایت د مقاتل او کلبي نقل کړي دي او کله په سودي نقل کړي دي. نو سودي خو پرون تاسو پیژنئ، سودي کاکا څنګه سړی دی، خدای دغسې. او مقاتل او کلبي چې دي دا دواړه راویان هم کمزوري دي، واهیان. نو د سند په اعتبار سره تفسیر ابن عباس کمزور دی، دا کمزور تفسیر. البته اقوال تفسیری که څوک ترالی نو بای کې به دا کتلی شي چې چرته نورو مرویاتو سره ټکراو خو نشته. که ټکراو نو د قرآن سنت د اصولو نه خلاف نو هغه سلی کېږي به، او که څه مسلې نو بیا به مونږه سند ته ګورو، یعنی مقاتل او کلبي چې دا کمزوري راویان دي. بهرحال دا خو د دغې تفسیر ابن عباس متعلق خبره ده. د نور اسانی شته، نو داسې ده چې د نورو اسانیدو باندې بعض خلکو تفسیر جمع کړی دی. هغه سندونه خو دلته تقریبا مونږ د هغه یو نهه ښودلي، خو دې کې بعضې نیم سند دی هغه صحیح دی یا د حسن درجې دی. نو په هغه اسانیدو چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اقوال تفسیری ملو شي نو هغه به ډېر قابل اعتماد وي. دی وجنه دا یو تفسیر ابن عباس ملاویږي نو دا د مجز الدین دی، دا په روایت دا مقاتل او کلبي دی، دا کمزور دی. یو ملاویږي تفسیر ابن عباس په روایت د علی بن ابي طلحه، هم تفسیر ابن عباس سے خوراوی څوک دی؟ علی بن ابي طلحه دی، دام دی. داسې دوه درې د ده ملاویږي نو هغه د هغه راویانو په روایت سره نو هغه راوي ته به کتل غواړي، که راوي کمزوری دی نو دا تفسیر به کمزوري، او که راوي مضبوط و صحیح و حسن درجې نو بیا به دا هغه اقوال اخیستلی کېږي. بل اووم سیدنا ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ دی. دا ابو منذر د کنیه د اصل نه خزرجی انصاری صحابی دی. خدا موږ مخکې ویلیو سیندی سے په طرز کې په صورت بقره ابتدا کې دعوت الکتاب نو هغوی یو اعتراض و چې دا قرآن ټیک ده منلی خو چا منلی؟ مکې جاهلو خلکو، دا چرته اهل علم منلی وی نو جوابونه بیا شي. نو به کې یو موږ دا هم ویلیو چې وګوره مکه کې ورقه ابن نوفل او په مدینه کې عبدالله ابن سلام او انصار په خپله متاثر د چا دي؟ د یهودو. ای مدرسونه ای پکې بچي داخل کړي. دا ابی ابن کعب هم دغه خلکو نه دی، اصل نه انصاری دی، خزرجي دی، خو لیکن
دا و چې د یهودو په مدراس کې سبق ویلو نو د یهودو په احبارو کې شمیرل کېده، حالانکه اصل نه یهودي نه دی. نو د یهودو د کتابونو مولا او بیا اسلام ته راغی نو د قرآن هم ښه عالم کاتب وحیم دی او دی بیا مدینه کې وفات شوی دی او لوی عالم دی د قرآن. د ده مسانید دي لیکلي دي. بل زید ابن ثابت رضی الله عنه دا خو هغه سړی دی چې ټول قرآن د ده د لاس نه وتی دی. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه انصاری خزرجی دی، بنو خزرجو نه دی او هجرت نه 11 کاله مخکې پیدا شوی. یتیمو پلار یې د 6 کالو چې وفات شوی. کاتب وحی دی مشهور، نو دام لوی مفسر دی د قرآن. نه هم سیدنا موسی اشعری رضی الله عنه کم وخت پیغمبر سره تیر شوی ځکه چې دا خیبر په موقع د مدینې ته راغلی دی 9 هجره کې او دقسې 9 هجره کې ابو هریره هم راغلی دی. دا دواړه په یو هجره کې راغلي دي مدینې ته. دی د یمن دی اصل کې او ابتدا کې اسلام راوړی خو مدینې ته نو راغلی. کله چې مدینې ته اراده وکړه د هجرت دی 50 افرادو د خاندان یمن نه را روان شو. دی ته اشعریان وایي. دا اشعری قبیله ده، بنو اشعر، دا د یمن ده. غټه قبیله هلته هغه قحطان ورته وایي، د هغې قبیلې شاخ دی. یمن خلک اصل عرب دي. دا څونه عرب چې خوشا خوارې شوي دي د دوی اصل بنیاد یمن دی. نو یمن اصل عرب دي. دوی نه بیا دا نور ملکونه آباد شوي لکه څنګه چې د پښتنو اصل مرکز منبع افغانستان دی بیا د ملکونو کې خوارې شوي. نو دی د یمن دی. اسلام ابتدا کې راوړی او بیا هجرت چې مدینې ته کو دی تقریبا 50 کسان دي د خاندان اشعریان. یمن نه راتله مدینې ته نو سمندري لار باندې راتلل. خشکې لار هم شته، خشکې لار هم ده، خو دا د خشکې هغه به پیادل و او کله به د خرو د خچرو وه. نو سمندر لار به دوی ته په اسانه پرېوته. سمندر کې به کېناسته او سمندر کې به راتله مدینې ته به راورسېد. نو دی چې کله کشته کې ناست دي سمندر کې چرته هوا ناموافقه شوې ده. بس هغه هوا ناموافق کېدو د وجې نه کشته په دې اړخ روانه وه داسې اطلاع مدینه کې سربتي کوشي. نو هغه د سمندر هغه اړه وړې ده، هغه اړه افریقا وه. نو دې افریقې ته لاړه چې کوشو تپوس وکړه کوم ځای دی؟ وي دا خو حبشه ده. نو دوی ته پته وه چې ځکه دلته خو مخکې نه مهاجر شته، د مکې دور نه تلي وو. نو دوی هلته لاړل. زه بس دلته به یو څه هم راغلي وو. نو دوی جعفر رضی الله تعالی عنه سره او دا حبشې مهاجرو سره هلته پاتې شو. نو دوی هلته هجرت هم کړی دی. دا هجرت دغې وجې نه شوی دی چې کشته یې خواتلې وه. نو دی بیا هلته و چې کله بیا په 9 کال د هجرت جعفر رضی الله تعالی عنه او تمام د حبشې مهاجر واپس مدینې ته راتلل. نو دغه دورانیه کې ورسره دوی راغلي دي. نو دغه غزوه خیبر موقع وه، بلکې غزوه خیبر فتح شوی چې دوی راورسېدل او د غنیمت مال کې څه حصې میسې مته اضافي میلاو شوی او دغه موقع باندې ابو موسی اشعری رضی الله عنه هم راغلی دی. نو دغه اشعریان دی بیا آبادو په مدینه کې. دا کوم ځای چې خندق جنگ شوی دی نو دغه ځای کې د دوی خیمې میمې او آبادي وه. دوی هلته آباد. دوی له الله اوازونه ډېر ښه ورکړي. دا ډېر ښه قاریم دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه. او بخاری کی راځي نبی علیہ السلام وایي چې زه اشعرین په آواز پیژنم. اوازونه ښه اشعریانو او دیم ډېر ښه قاري. دته هم نبی علیہ السلام ویلو تعالی الله پاک د داود علیہ السلام د خوش آوازۍ نه څه خوش آوازي درکړې ده. خوش آواز وړی
نبی علیہ السلام خپل یو موقع باندې بهر وته خندق طرف د شپې سکار یو واپس چې راته شپه ده نو خیمه کې دننه ابو موسی اشعري ناست دی او قرآن وایي نو نبی علیہ السلام ورته ودرېد قرآن یې واورېد بیا ترې راغی په سبا چې ابو موسی اشعري میلو شو نو نبی علیہ السلام ورته یاره بیګا موږ درغلي یو ستاسو طرف تا قرآن وی نو زه درته لږ ودرېدم لږ ساعت ستا قرآن مې ووایي او ته یا رسول الله ما ته پته نه وه ما ته پته نه وه چې ته بار ولاړې خو که ما ته پته لګېدلې وه چې ته بار ولاړې ما به نور هم سر ورکړی وه ښه په سر به مې قرآن ویلی نو دغه صحابي دی چې پیغمبر ده ته هم غوږ ایښی دی او د قرآن ویلی بهرحال نو دام په مفسرینو کې لوی مفسر لسم سیدنا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دا دا زبیر بن عوام رضی الله عنه زوی دی زبیر بن عوام د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی صفیه رضی الله عنها د نبی علیہ السلام دغه ترور مسلمانه وه صفیه اسلام یې راوړی د ترور دا او زبیر بن عوام دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ترور زوی دی زبیر بن عوام د صفیه زوی دی او بیا د نبی علیہ السلام سانډوم دی ځکه اسما رضی الله عنها چې وه دا په دې زبیر واده وه د ام المؤمنین عایشې خور نو نبی علیہ السلام او زبیر د تره ماما زامن هم دي او سانډوان هم بیا د دې زبیر د اسما رضی الله عنها نه عبدالله پیدا دی عبدالله ابن زبیر نو دا هم قریشي دی قریشو کې اسدی د اسد قبیله دی بنو اسد او هجرت چې کله مدینې ته شو نو یهودو پراپیګانډه کړې وه چې مونږه سحر کړی دی او د مسلمانانو به نارینه اولاد نه کی نسل به نه بڑاوي نو صحابه په دې پریشانو اسما رضی الله عنها چې کله هجرت وکړو او زبیر رضی الله عنه دی رسېدل نو دی قبا کې پاتې شو نو هغه وخت کې اسما رضی الله عنها حامله وه هجرت دوران کې دلته چې رالل نو څو ورځې بعد عبدالله پیدا شو نو صحابه په دې ډېر سخت خوشحاله شو چې وګوره لکه د یهودو خبره یا دروغ ده او یا الله ناکامه کړ نو دا صحابي اولنې مهاجر الک دی چې مدینه کې پیدا شوی عبدالله رضی الله عنه او بیا نبی علیہ السلام له بوتلی شوی بهرحال دا عبدالله دی رضی الله عنه د مدینه کې اول پیدا دی مهاجرو کې او بیا د خلفای راشدینو د دورونو کې لکه د عثمان رضی الله دور کې فتح افریقه کې شریک شو کله چې 64 کې امیر یزید وفات شو د معاویه رضی الله عنه زوی خلیفہ چې کله 64 کې وفات شو نو داغه زوی معاویه بن یزید خلیفہ شو ناغه داسې زهد او تقوا والا سړی و هغه د دې شیونو نه داسې شوق نه کو نه خلافت پرېښو او نه کوم د حکومتونه دا لانجې نشم مسلې نشم سرته رسو نو بیا دا عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه چې دی د بیعت وشو دغه اووم صحابي دی چې خلافت باندې راغلی دی بیا حجاز کې یمن مصر شام عراق په دې ځای باندې د حکومت خو دغه وخت کې بیا یو مسله پیښه شوې وه چې په دې علاقه باندې خود دی خلیفه شو د بیعت وشو هلته چې کم دارالخلافه وه د مخکې نه دمشق چې باندې معاویه رضی الله عنه بیا یزید و بیا معاویه ابن یزید کېناست او خلافت یې پرېښو نو هلته خلا وه ځای خالي نو یو بنو امیه مشر دی مروان ابن حکم د مکې سردارانو کې دی او د فتح مکې په ورځ ایمان راوړی نو صحابي دی رضی الله عنه دا مروان د دې حکم زوی دی
د فتح مکې په موقع ماشومو دیو جن په د کې اختلاف دی چې مروان صحابي دی که نه دی نو تابع خدای دی خو صحابیت کې اختلاف ابن کثیر رای دا ده چې د کشرانو صحابو کې دی مروان دا دغه رای ده والله عالم خو او ته صحابي وایي نو دا مروان لاړ دا د بنو امیه نه دی یعنی د عثمان رضی الله عنه د خاندان نه دی او د معاویه رضی الله عنه د خاندان نه دی بنو امیه دی دی لاړ هلته خلا و هلته کېناست نو د هغې دمشق وغیره خلکو د بیت ځکه وکړو چې دی د معاویه د خاندان نه دی بنو امیه دی نو هلته د بیت وشو نو د هغه وخت چې یو ورکوټي حکومت د مروان هم چلیږي او دی خو د عبدالله ابن زبیر خلافت چلی بیا وروستو چې دی نو څه مسلې پیدا شوي دي او حجاج ابن یوسف چې کله بیا راغلی دی د دې بنو امیو گورنرو عراق کې بیا ورته حجاز حواله که نو دی عبدالله ابن زبیر نه مطالبه کوله چې د خلیفه بیت وکړه نو خو نه کو نو په دې باندې د دې یو چپ قلش راغلی نو بیا حجاج د پسې راغلی دی حجاج ابن یوسف او دی بیا شهید کړی دی د خلافت ختم کړی بهرحال د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه صحابو کې نو د خلیفه هم پاتې شوی دی او دا ده چې دی محدث هم دی 133 حدیث دی نقل دی مفسر هم دی دا خو صحابه کرامو کې مونږ د تفسیر ارتقا متعلق وی چې د تفسیر ارتقا په دې ترتیب دا عهد نبی کې نبی علیہ السلام خپل مفسر د صحابه ته اخذ د تفسیر کوي بیا عهد د صحابه کرامو کې صحابه کرامو ته خلکو رجوع کوله هم د مسائلو حوالې سره هم د تفسیر حوالې سره خو په صحابه کرامو کې دا لس مشهور مفسرین دي د قرآن یعنی د نامور مفسرین صحابو کې داینه بعد بیا عهد تابعین زمانہ کې تفسیر څه حالات ښکاره خبره ده چې تابعین اخذ د تفسیر او د دین او د علم صحابو نه کړی دی خو تابعین دور کې د تفسیر حوالې سره یو درې غټ مراکز قائم شو د تفسیر بس د تابعین دور کې درې مرکزونه شو د تفسیر یو تبه مدرسه تفسیر مکه وی بل مدرسه تفسیر مدینه او بل مدرسه تفسیر کوفه دا درې مدرسې شوې د تفسیر مرکزونه شو لکه دای کله کله دور کې کنه یو مفسری بزاغه د وجنه التبیا د تفسیر سلسله شروع شي لکه مخکې تقسیم هند مخکې د تفسیر حواله سره مرکزونه دو یو میاوالی کی مولانا حسینی رحم الله او لاهور کې لاهوری صاحب دا دو غټ زینو دا تفسیر حواله بیا اصل اخوا هند کې دہلی کې التچونو هم د تفسیر سلسله شروع ویلکا ابوالکلام آزاد او سیندی د دیم سره ترتیبو خو سیندی غریب خو چرته بارام ناسته نه دا کړي هغه ټول زندگی د مهاجرت ته ناغه 22-23 سال ته بار ہوتے دی بیا ناغه مخ کې چې چاته خاص کړي دی او دویم دا دی چې واپسې کې راغلی دی نو لږ وخت وسره بوډا دی ناغه وخت کې څه کسان واخص کړي بلکې خپل لاهوري سیب دویلو هغه زوممو شاګرد خصوصي اته وې زوس بوډم نور وسمی نشته د خپل د لیکلو وسمی نشته او نه دون وګد تفسیرونه اوس کولې شم درسونه خو څوک تکړه کسان را لې یو کس ورولېګا چې زه وته د خپل تفسیر املا کم چې ما نه اخذو کی ناغور لبیا یو کس ولېګلی دي نه تی بیا لیکل کړي خو دا چې د سیندی صاحب نه لیکون کې دوه قسمه خلک دي یو خالص مولیان دي لکه لاهوري غوند او دویم هغه خلک دی چې هغه د یونیورسټو وغیره پروفیسران او لیکچرران نو دی وجه نه دغه تفسیر کې دوه اندازونه دي یو داسې به ساده انداز دی لاهوري والا او دویم هغه دی چې هغه تعلیم یافته خلکونه هغوی پکې هغه انګلیش الفاظ او دا شیونه په نوې انداز پیش کړي دي بس دا فرق یې پکې بهرحال پای کې څه کسان داسې دي چې هغه قابل اعتماد هم نه دي ای بیا خبرې خپل
ننستی دي یو جدا باز صاحب بل وخت کو خو خبره مې دا کوله مدرسې تفسیر دارنګ ابوالکلام آزاد به درس کو په دهلی کې نو دا مرکزونه کله مشهور شي خو چونکې هغه سیاسي خلکو ابوالکلام آزاد هم سیاست کې انوالو او دیخوا سیندی صاحب هم تحریک کې انوالو نه د دومره موقع نه ده میلاو او دا دوه شیخین مولانا حسینی رحم الله لاهوري صاحب دی خو مستقل ناستو دی کار بیا د هغې نه بعد بیا د تفسیرونو مرکزونه نو زمونږ په دې پاکستان کې بیا د تفسیرونو مرکزونه دوه شو غټ یو پنډی شو او دویم پنجپیر شو لکه داسې غټ ځایونه دو د مولانا حسین علي شاګردانو کې او دریم پکې چې دی نو شاه منصورو ځکه هم د حضرت صاحب شاګردو خو هغه بیا چونکې د بدعتو مسله کې اختلاف راغی نو دې وجې نه کوم چې د مولانا حسیني رحم الله مکتب فکر خلق دی نو بیا وی هلکه دی د هغه شاګرد دی خو د فکر خاوند د هغه نه دی پوره نو بهرحال دا شو سند کې یا پنجاب طرفونو ته هم داسې بعضې علماو چې هغې د مولانا حسین رحم الله تفسیر انداز چلو خبر مې دا کوله چې دا کله کله مشهور شي مرکزونه تفسیر د هغې نه خورېږي لکه زموږ د پښتنو په دې سیمه باندې لکه پنجپیر د تفسیر حوالې سره یو معروف مشهور مرکز دی یقینا چې دا نن قرآن چا سره پښتنو سره لاس کې دی نو دا د هغې ځای نه دی ځکه چې تفسیر اخذ به خامخا د هغه ځای نه کړي نو چې کړي نو بس تفسیر به مخکې بیانوي نو دقسې صحابه کرام د تابعینو دور کې درې مدرسې د تفسیر جوړې شي مشهور معروف یو مکه کې وه مکه کې ځکه وه چې د مکې کوم مفسر دی صحابو کې هغه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه عبدالله ابن عباس مکه کې نو دا د تفسیر مرکز و تابعین راتلل او د هغه نه اخذ تفسیر کوو نو د شاګردان دی بیا چې چاته تفسیر کړی دی دیو جنا ابن تیمیوی اما تفسیر فإن عالم الناس اهل مکه لأنهم اصحاب ابن عباس تابعینو کې تفسیر کې وی اهل مکه ډیر مشهور وجه دا چې دا ابن عباس شاګردان نو اخذ تفسیر د ابن عباس نه کړی دی نو په تابعینو کې یو مدرسه د تفسیر اغا مدرسه مکه وا پای کې مشهور شاګردان سعید ابن جبیر دی مجاهد ابن جبر دی اکرمه بربری دی طاووس ابن کیسان یمانی دی عطا ابن ابی رباح دا د شاګردان دي تابعینو کې د مکې د مدرسې نه مستفید شوي لکه څنګه چې موږ وایو هلکه کابل ګرام شیخ او خطیب صاحب او شیخ ابو جبار صاحب او خال شیخ صاحب دا د پنجپیر شیخ القرآن رحم الله سری شاګردان دي تفسیر هلته ویلی و دغسې نو د مکې د ابن عباس د مدرسې نه دا مستفید شوي تابعینو کې بیا د مشهور مفسرین لکه سید ابن جبیر تابعی دی مشهور حجاج ظالم دیم شهید کړو او دغه رنګ مجاهد ابن جبر دی د مشهور مفسر دی په تابعینو کې او دا چې د باره کې سفیان ثوری ویلی دی ابن جریر طبری نقل کړي دي وَإِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبُكَ بِهِ کله چې د مجاهد قول تفسیر کې راشي دا کافي شو دونه لوی مفسر دی مجاهد البته هغه ته یو درې خبرې منسوب دي د خبرو به خیال ساته دا ما ویلی و چې تفسیر کې غلطي کله کیږي یوه خبره او کونو قردتن خاصیین کې ما ویلو چې یو خبره نقل داغه به بیا علوم القرآن کې وایو ادا زید کونو قردتن خاصیین ابن جریر ان مجاهد نقل کوي چې دا مسخه حقیقتا نوا بلکې دا مسخه معنوي و شکلونه نو مسخه شي کونو قردتن خاصیین یعنی اخلاق رویه مسخه شوی وي او دقه خبره سرسه مدخان او پرویزم کوي امداوي چې دا حقیقتا مسخه نه ده شوی بلکې دا معنوي مسخه ده
اخلاق رویه د دوی بدتر شي. مونږ وایو دا حقیقت باندې بنا ده، ځکه قرآن وایي وجعلنا منهم القردة والخنازیر. وګورئ قردة والخنازیر باقاعده صراحت موجود دی. او دین علاوه څومره مفسرین دی باقی صحابه کرامو کې، تابعینو کې، تبع تابعینو کې، دا چام دا قول نشته. صرف دا قول مجاهد ته منسوب دی. نو یا خدا دا مجاهد نه غلطی ده او یا دا چې دا غلطی هغه ته اسې منسوب ده. نو یو دا آیات ساته ځکه چې هلته سفیان ثوری اذا جاءک تفسیر المجاهد فحسبک به، دا کافی شو. نو اوس به دې تفسیر زر زه کوم نه دا غلطی ده. دویم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، دلتم د تمام امت نه خلاف یو معنا مجاهد ته منسوب ده. اے ويقعده ربه على عرشه، مقام محمود دا مطلب چې الله به د قیامت پر ورځ په عرش پیغمبر کې نه، بالکل د امت نه خلاف. حالانکه قرآن ولا يشرك في حکمه احد، عرش باندې نه کې نه، دا مطلب نه، دا بالکل دا تفسیر برای مضموم دام ده غبلم ده. او بل ووجوه یومئذ ناظرة الى رب ناظرة، دلتم تفسیر برای شوی ده وغه ته منسوب ده. وی الناظرة من الانتظار، ها په معنا د انتظار غسه، دام صحیح نه ده. او دا کم چې د رؤیت باری تعالی منکر دی هغه ځین استدلال کی دا باطل پرد چې څومره وي او سوي دی لپاره س بنیاد چرتي شرط نه سوي، خو لیکن دا د تلل غواړي چې تولې څومره ده. نو بهرحال دا درې خبرې ک چرتا د مجاهد په حواله تفسیر کې راتلې نو دا سړي غلطیانی دي، دا تفسیر بر رائے ده یا انسان دی غلطی شوی دا او یا دا چې هغه ته غلط منسوب دی. پای باندې بیا سندی کلام پکار دی، نو هغه دلته مونږ نه لیکلی دی او نم ته خیال شوی دی. خو که چېرته یو سړی پې تحقیق وکړي نو پته به ولګي چې سندي حالت یې څه دی د دې درېو اقوالو. پکار ده چې شوی وی بس جمع کړی د دغه دم خیال شوی نو اوس مې ورته خیال شو چې هلکه سندونه یې کتل غواړي. دې درېو اقوالو چې کوم سند دی راغستل غواړي او راویان یې کتل غواړي نو پته به بیا ولګي چې څه مسله ده. خدا دا چې دا اقوال صحیح نه دي، دا تفسیر برای مضموم دی. دا درېوان بل اکرمه بربری دی، دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام، تفسیر کی مغازی کے ډیر لوی عالم، وی 300 استادانو نه د کسب فیض کړی، 300 استادان. بہرحال پکې 70 وی تابعین، مدینه کې بیا وفات دی. په د باندې یو الزام دی دا خارجي او دا غلطه ده. ابن حجر په دې رد کړي. طاووس دی، امام طاووس، دام د ابن عباس شاګردانو تابعینو کې دی. طاووس ابن کیسان یمانی، دا اصل د یمنو، او دام غلام آزاد کردو، غټو تابعینو کې دی. دارنګ بل عطا ابن ابي رواح دی، امام عطا، دا مفسر دی، تابعی دی، محدث هم دی، فقیه هم دی، د یمن دی، مکه کې بیا پاتې کېده. دا خو د مکی مفسرین شو تابعینو کې چې فیض چرته نه حاصل کړی دی، د مکی مدرسې د ابن عباس رضی الله عنه. بل مدرسه مدینه منوره د تفسیر، دا غیب بانی څوک دی صحابو کې؟ ابی ابن کعب دی، دلته مفسر ابی ابن کعب ناست. او مدینه کې بیا د دنه چې چا تفسیر اخذ کړی دی نو ډیر دی، خو پای کې مشهور 3 نمونه دي. ابو العالیه، دویم محمد بن کعب قرزی، او دریم زید بن اسلم. دا به تاسو تفسیرونه ګورئ، عربي تفاسیر ګوري، عام تفسیرونه سړی ګوري نو هلته راځي کله وایي مجاهد قول دی، کله وایي دا مثلا دغه ویلی دي طاووس قول دی، دا عطا قول دی، دا ابو العالیه ویلی دي، محمد بن کعب قرزی ویلی دي. نو ته اوس پوه شو چې دا څه شی دی، دا ولې دوی ویلي او دوی څوک دي. دغه تابعین څه دي؟ مفسرین چې د مکې د ابن عباس رضی الله عنه نه تفسیر اخیستی دی، یا د مدینې د ابی ابن کعب نه دی. ابو العالیه دی، دا لوی مفسر، د باندې حوالې مفسرین ورکوي، دا قول راځي. حدیثو ماهرمو مفسرمو،
دا نه دا چې د نبی علیہ السلام زمانه کې او خدا د ملاقات نه دی شوی. بعضې خلکو نبی علیہ السلام په دور کې ملاقات نه شي، یا اسلام نی راوړی، مخکې وروسته اسلام راوړی د ابوبکر صدیق دور کې اسلام راوړی دی. او د ابی ابن کعب نه زده کړه کړې ده، لوی مفسر دی. دی وجې نه تهذیب الکمال والا لیکلی دي ولیس احد بعد صحابة عالم بالقرآن من ابي العالیه. صحابونه بعد په قرآن باندې د ابو العالیه هم نه څوک پوه نشته، لوی مفسر. بل محمد بن کعب قرزی دی، دا د بنو قریظه نه دی، اصل نه یهودی دی، بنو قریظه دی. محمد بن کعب قرزی، قرزی منه بنو قریظه ته منسوب دی. چې کله بنو قریظه خلاف جهاد شوی او هغوی محاصره کړی شو او فیصله سعد رضی الله عنه کړې وه چې دوی کې کم جنګیالي دي که نه هغه دې ووجلی شي، ځکه ډېر لوی غداري کړې وه دوی د خندق په موقع نور. بنو قریظه باوجود د معاهدې پرتې وې او دوی خلاف ورزي وکړه. نو نبي علیه السلام د سعد رضی الله عنه په فیصله نو هغې دپاره قانون دا جوړ کو چې لکه ځوان او جنګیالی به څوکي خو هلک هم کله کله هلک، نو دا معیار مقرر شو چې ګوره بالغي نه به وجلی شي، نه بالغ دی پرېږدی. اوس د بالغ معلومات به څنګه نو یا خو معلومات داسې کېږي او کني نو عانه وګوره زیرنا بال. نو دی وایي چې زه کم عمر وم، زه چې وکتی شوم نو لکه زما بلوغت نو راغلی، دې وجې نه زه بچ شو. نو دی بیا وروستو اسلام راوړی دی او تابعي دی او لوی مفسر دی محمد بن کعب قرزی. نو دا هم لوی مفسر دی په تابعینو کې. خجی او دی بیا یو موقع باندې مسجد کې ناستو، زلزله راغلی و او په هغه زلزله کې جومات چت پې راپرېوت او وفات شو. خدا لوی مفسر. زید بن اسلم عدوی دا هم تابعی دی، فقیه دی، مفسر دی او د دغې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ شاگرد او د عمر بن عبدالعزیز دوره پورې دی. مسجد نبوي کې به درس ورکو، ډېر لوی حلقه وه د درس. درېمه مدرسه تفسیر د کوفې ده، ما دا درې مراکزو د تفسیر. کوفه کې استاد تفسیر چې صحابه کې هغه عبدالله ابن مسعود دی، ځکه کوفه باندې د تفسیر اثر هم د عبدالله ابن مسعود دی او د فقه اثر هم عبدالله ابن مسعود دی. دی وجه نه د امام حنیفه د فقه بنیاد د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه اجتهادات دي. دی وجه نه دا ویل کېږي چې د احناف فقه په صحابو کې ماخوذه چا نه ده؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ. نو دی دغسې مفسر هم دی کوفه کې او دنه خلکو هلته اخذ کړی دی تفسیر، روایت دی، حدیث هم ډېر نقل. دغه ځای نه چې تابعینو کې کومو کسانو فیض حاصل کړی دی نو یو علقمه ابن قیس دی، کله به تفسیر کې راځي علقمه روایت، بل مسروق دی، امام مسروق چې ورته بن اجدا، بل اسود ابن یزید دی، بل مرہ حمدانی دی، بل عمر بن شراحیل دی او بل حسن بصری دی او بل قتاده دی. دا د مشهور شاگردان. علقمه دا تابعی دی، عراق کې لوی فقیه هو، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه شاگردانو کې دم د نبی علیہ السلام زمانہ کې و، خو نبی علیہ السلام یې لیدلی نه او بیا د مختلفو علاقو کې پاتې شو. خوارزم علاقې ته راغلی دی، کوفه کې پاتې شوی دی، 90 سال عمر کې بیا وفات شوی. نو دا د کوفې لوی فقیه او لوی مفسر او مجتهد. دی وجې نه د باره کې دا مشهوره ده، و اذا رأیت علقمه نو فلا یضرک الله ترى عبدالله. که یو سړی وي علقمه ولید که نه داسې شوه لکه عبدالله ابن مسعود یې ولید. دی خو وروسته تابعي دی، عبدالله مسعود یا وفات دی.
نو دا مشهوره وه چې القمه ووینې ته وایي چې بس بلکل عبدالله ابن مسعود دی. ولې وی اشبه الناس به سمتا و هدیا، بلکل وی دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه سره په گفتار او کردار کې برابر و، د استاد پورا اثر و. نو دا دغه خاص شاګرد دی القمه. بل مسروق دی، دا مشهور تابعی دی. ابوبکر صدیق په دور خلافت کې منور مدینه ته راغلی، بیا کوفې ته تللی دی. او دته مسروق د دې وجې نه وایي دی ماشوم و، نو جبرن ظلمن ظالمانو دی د مور نه تختولی و، نو مسروق شو، یعنی سرقه شوی او غلام ته جوړ کړی شوی و. د ډېرو صحابو نه یې زده کړه کړې ده. ابوبکر صدیق نه، عمر نه، عثمان نه، علی نه، عبدالله ابن مسعود نه، ام المؤمنین عایشې رضی الله عنها دی زده کړه کړې ده. خو لیکن دا چې په تفسیر کې خصوصي شاګرد بیا د عبدالله ابن مسعود. بل اسود ابن یزید نخعی دی، دا ابراهیم نخعی ماما دی. ابراهیم نخعی و پیژنئ، امام حنیفه رحمه الله سند کې دی کنه. ابراهیم نخعی دا ډېر لوی عالم او د تفسیر ماهر. بل مره همدانی دی، مره بن شراحیل مرتوی همدانی. او دام حافظ ذهبی وی کانا بصیرا بالتفسیر، تفسیر کې ډېر لوی مقام پویو. بل عامر شراحیل دی، دته عامر شعبیم وی، عامر شعبی مشهور په دغه دی، شعبی امام شعبی، عامر شعبی دم تابعی دی او د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه شاګرد. بل حسن بصری دی. حسن بصری د بصری سره تعلق لري ځکه هلته امام پاتې شوی دی. کنیه ابو سعید او ابو الحسین ده. حسن ابن یساری نوم دی، حسن بصری پلار یسار. د پلار چا په زبردستی غلام کړو، نو غلام کړو او بیا مدینه کې خرڅ کړو. نو داغه نه بیا دا حسن بصری پیدا دی. د عمر رضی الله عنه دور کې دی پیدا شوی دی حسن بصری. د مور چې و د ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها خادمه، او د تربیت بیا علی رضی الله عنه کړی دی، داغه تربیت کې پاتې دی. خو تفسیر کې شاګردی دا عبدالله ابن مسعود د کوفه کې. بل قتاده دی، یو ابو قتاده دی. ابو قتاده صحابي دی او قتاده تابعی دی. د لوی مفسر دی. خدا دا مرزاده ړوند پیدایشي ړوند دی او مفسر دی. قتاده وی داسې ړوند دی. الله لوی عالم کی علماو کې لوی لوی علما دي وړاندې مفسرینو کې. دا یو تفسیر دی، املا مامن به الرحمن علامه اوکبری اپسر وړوند او تفسیر لیکلی دی. تفسیر خپل نه لیکي خو املا کوي که نه. زمونږ د شیوخو کې کالو خان حافظ صاحب سبابه والا کو سو کی پیچین بالکل پستر ګړوند، خو ښه مفسر و د شیخ القرآن شاګرد. درس به یې کو، سترګې به یې پټې وې لګیا، آیات به یې خپله وی، درس به یې کو، ترجمه به یې کوله، تفسیر به کو، اقوال به وی، دونه لوی لوی عبارتونه به وی. شاګردانو یې مونږ ته خبره کوله چې مطالعې طریقه به یې دا وه چې مونږ به ورته مطالعه اوروله، نو هر شاګرد خپل تفسیر له مقررو. مثلا یو به ته تفسیر قرطبي اورئ، بل به ته ابن کثیر اورئ، مطالعې به یې داتې. نو هغه شاګردان وایي چې مونږ کله عبارت ته نو ته تیز وایه تیز وایه، به داسې تیز وی او دا به ته غوږ ایښی او دا طریقه به داسې به یې کولې. درس کې به هم داسې کول. اوس درسونو کې ناست نو وایي چې بیا به درس ته کېناست، هغه عبارتونه به وي، الله والا بیا ذهانت هم ورکړي که نه. دارنګ بل ادینا کې یو حافظ، ادینا حافظ صاحب به ورته وی، هم د شیخ القرآن شاګرد و، ډېر په تفسیر باندې پوه. نو بهرحال نو قتاده هم په سترګو باندې ړوند صحابي دی. دا تر دې ځای پورې نن مونږه د تفسیر ارتقا وې تر تابعینو پورې، بیا خو وروستو چلېدلې ده. نو دا د تفسیر مختلف ادوار، د نبی علیہ السلام دور، بیا د هغې نه بعد د صحابو دور، او د هغې نه بعد د تابعینو دور دی.
आयत नंबर 152। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सूरे बकरा 2 सेवा अवल ईसा तरदे आयत नंबर 151 पोरे पदी की दावत कुरान ता दावत इलल किताब कुरान यहूद औ या